الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير المتاع المرأة الصالحة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زما دوی ورسکتونکو ناظرینو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ما چې دا کوم حدیث ولوستلو په دې حدیث کې جناب محمد صلی الله علیه وسلم د ښځې تعریف کړی دی چې کومه ښځه سره هغه د خاوند دپاره بهترینه ده، ځکه چې ښځې په دوه قسمه دي. بعضې زنانه داسې وي چې هغه د خاوند سره بد اخلاقي کوي او خاوند سره جبهدرازي کوي، او بعضې زنانه داسې وي چې هغه د خاوند سره صحیح ښیي او د خاوند سره ښه زندگی او د لطفو او د اخلاقو زندگی څخه هغه تیری. په دې حدیث کې جناب محمد صلی الله علیه وسلم زموږ دپاره یو ډېره اهم ترین خبره ذکر کړل. هغه دا فرمایلی دي چې دا دنیا چې دا ټول سامان دی، په دنیا کې چې هر یو څیز دی دا سره سامان دی، او بیا غوره سامان چې دی نو هغه زنانه ده چې هغه صالحه وي. چې کومه زنانه صالحه وي دا ستا لپاره یو قسم نه په دنیا کې جنت دی، او چې کوم زنانه صالحه نه وي او دا نیکه نه وي نو دا ستا لپاره یو قسم نه د جهنم هم دی په دنیا کې. نو زنانو ته دا دغه دی یا خاوندان چې کوم خبره زما دا چینل واوري، کومه زنانه چې اوري، نو پکاره چې هغوی د خاوند سره بد اخلاقي ونه کړي، یا کم نارینه چې اوري چې هغو د خاوند ته د حدیث کې دا بیان کړي، زنانو ته دا بیان کړي او په دې باندې څه وکړي، عمل وکړي. او حدیث کې دا راځي جناب محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د نیکبخت انسان څلور علامې دي. څلور علامې چې دا په چا کې موجود وي او دغه علامې وي نو دا بیا بالکل دا سره دا نیکبخته دی او دا نیک انسان دی. یو په دې کې دا چې کله ستا اولاد ستا بیبي سره هغه بهترینه وي او هغه ښه او ښه اخلاق واله وي. دویم نمبر دا چې ستا بچي څه وي هغه هم دقه رنګ ستا تابعدار وي او ستا هره خبره منونکي وي. او دریم نمبر خبره داره چې ستا ناسته پاسته هغه د نیکانو صالحینو خلکو سره وي. ځکه چې یو شاعر شعر ویلی دی وایي صحبت صالح کنن صالح کنن، او مطلب دا چې وایي صحبت د صالح خلکو هغه ستا نیک کوي او صحبت د نافرمانه خلکو هغه ستا څه کوي. په دې بله کړۍ کې دا وایي چې صحبت د ناکاره خلکو هغه تا څه کوي، هغه تا بدوي. نو پکاره چې موږ هم ملګرتیا د خلکو سره وکړو چې هغه نیکان صالحین دي، د الله تعالی نه یری واله دي، د چرسیانو د بنګیانو سره د لوپرانو سره د دې ملګرتیا نه ځان څه کو دا وساتو. او څلورم نمبر دا علامه ده چې کله یو انسان داسې وي چې د هغه رزق په کور باندې وي، لکه مطلب دا چې په کور کې اوسېږي خو که رزق ګټي نو په کور کې وي، شپه یې په کور کې وي، دقه رنګې غم خادي وغیره دی کور ته راځي او دا په دې کور کې اوسېږي او نور کاروبار یا تجارت وغیره ورڅه کوي. نو دا څلور علامې داسې دي چې دا د نیکبخته انسان علامې دي. نو پکاره چې موږ د دې حدیث نه عبرت واخلو چې یاره خپل زنانو ته نصیحت وکړو، د حدیث ورته ورسو، مخکې ورته ورسو، یا چې کم نور داسې ملګري وي چې هغه نه خبره وي نو دا حدیث ورته څه کوي، دا ورته شیر کوي. انشاءالله تعالی تاسو ته هم پیدا میلاو شي، موږ ته هم څه شي پیدا میلاو شي. واخر